وهو الذي او خاص الله اغزاد دي خلق السماوات والارض چې پیدا کړ اسمان نظمکا بالحق د حق اخکار کولو د پاره ويوم يقول او اختیار لري د هغه ورځ چې او به کن شا فيكون وبشي قوله الحق وینا دغه رښتیا ده حق دی وله الملك او خاص اغلر بادشاہی دا يوم ينفخ فدغه ورځ چې پوکي واله شي فی الصور پشپلی کی عالم الغیب اغا عالم دے پہر پٹ والشهادت یو پخکار بانی وهو الحکیم الخبیر او اغا حکمت والا او خبردار ذات دی سورة الانعام آیت نمبر 73 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکو کی اللہ جل شانہ دا او فرمایل چی زما محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مشرکین ته ویا چې د الله نه سوا مونږه هغه چاته څنګه بلنه आवाज کو چې هغه نه د نفي مالک د زمونږ او نه د نقصان او دا او فرمایل چې مونږ ته دا حکم کړی شوی دی چې مونږه د مانزه پابندي کو او د الله نه یره کو او همغه الله جل شانه طرف ته ستاسو ټول جمع کېدل دي. نن چې کوم آیت مبارکه ده پدې کې داغي سبب او وجه ذکر کیږي چې یو بلنا الله جل شانه تا او یو د عبادت لایق ذات هغه دی د نفع او د نقصان مالک هغه دی او سوای د هغه د بندګۍ نه د بل چا د بندګۍ سوای د هغه د عبادت نه د بل چا د عبادت اجازت ولی نشته داغي سبب څه دی داغي سبب او وجه دا چې دی هغه ذات دی چې اسمانونه زمکا دا پیدا کړی دی او صد پار پیدا کړی دی چې خپل ذات اخکار کی حق هغه اخکار کی او دی هغه ذات دی چې کله د یو کار اراده وکي او د یو کار په واره کې وی چې شان هغه شی وجود تراشي او دا ټول بادشاہت هم دغه په اختیار کې دی او چې کله په شپېلې کې پوکې وهلی شي په دې وخت کې د الله جل شانه په علم کې دی چې کم سیز پټ دی او کم ښکاره دی او هغه حکمتون والا خبردار ذات دی. فرمای وهو الذي او خاص الله جل شانه هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا بالحق د حق ښکارا کولو د پاره الله جل شانه د اسمانونه زمکا دا پیدا کړی دی د پاره چې حق ښکارا شي. لہذا یو مومن چې خپل ایمان زیاتای نو د الله جل شانه په دې کائنات کې او پدی قدرتونو باندې با سوچ او فکر کوي. دا هم یو بهترین عبادت دی چې یو مسلمان د الله جل شانه په قدرتونو باندې
د الله تبارک وتعالى په دې کائنات باندې د الله جل شانه په دې مخلوقات باندې او د الله سبحانه وتعالى په دې تخلیق باندې غور او فکر وکړي دغه خلق ته قران کریم اولو الالباب وی اولو الالباب دغه خلق د الله جل شانه په نسبت باندې د عقل خاوندان دي او خيار خلق دي چې د کوم خلقو سوچ او فکر دا فضول او لا یعنی نوي بلکې دا غوي سوچ او فکر با مقصد او با مراد وي ذکر الله جل شانه فرمای ان فی خلق السماوات والارض بشکا په پیدا وخت د اسمانونو او د زمکی واختلاف الليل والنهار او په تلو راتلو د شپې او د ورځ کې لآیات خامخانه خدي لأولي الالباب د عقل خاوندانو د پاره د عقل مندو د پاره عقل مند سوق دی د الله جل شانه په نسبان عقل مند سوق دی الذين خلق دي يذكرون الله چې یادوي الله لرا قياما فولاړ باندې وقعودا او پناستا وعلى جنوبهم او په اړخونو خپل باندې په ډډو خپل باندې په ملاست باندې الله جل شانه یادای څنګه یادای د الله ذکر د الله یاد ستوي یوازي تسبیح اړول ته د الله ذکر نه وي بلکې په کم موقع باندې د الله جل شانه چې کم حکم دی هغه حکم ژوند دی کول دا د الله جل شانه یاد دی یو موقع راشي د بدنگاهی او د بدنظری موقع راشي سړی خپل د نظر حفاظتو کې دا د الله ذکر دی او دغه سی یو موقع راشي د غیبت د چغلی د تهمت د الزام په دی وخت کې سړی د نفس سره جهاد کوي خپل نفس سره مجاهده کوي خپل جبا دا د غیبت نه بند کی دا د الله ذکر دی چونکه دا غیبت دا د خپل د مړ رور وخه خړل دی ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه سورہ حجرات کې الله جل شانه فرمایي آیات تاسو دا خو خوي چې د خپل د مړ رور وخه تاسو خوري نو دا نه خو خوي نو دا د خپل یو مسلمان رور پسې غیبت کول دا سیده لکه چې د خپل مړ رور وخه وخوري فکرهتمو تاسو دا بد غنئ نو واتقوا الله دا الله نه ویریږي د غیبت نزان بچ ساتي نو د غیبت نزان بچ کی نو دا د دې وخت ذکر دی دغه چې کله یو سړی په ناسته باندې په ولاړه باندې په ملاسته باندې په هر حالت کې د الله تبارک وتعالى په دې کائنات باندې غور او فکر کوي او دغه سي الله جل شانه فرمایي وفي انفسكم افلا تبصرون ستاسو پدی خپل بدن کې خپل وجود کې دنه زما موجود يم زما قدرت نخي نخاني علامات ستاسو پدی وجود کې دنه موجود دي څومره عرب انسانان دي په ټوله دنیا کې او د دې ټولو انسانانو د دې لاس د دې غټي ګوتي دا بایومټریک چې کوم سیستم دی دغه عربونو انسانانو کې یو انسان دو انسانان داسې نه چې دوی هغه په خپل منځ کې مماثلت وي یو شانتي وي چرته خطا شوي وي په نادره کې یا په کاغذاتو کې داسې نه شي دی عربونو انسانانو د هر انسان د ګوتي بایومټریک الله رب العالمین جدا پیدا کړی دی او دغه سي د انسان د سترګو نظام د انسان د عقل او د دماغ نظام د انسان د معده او د انهضام چې کوم نظام دی او دغه سي الله رب العالمین د انسان قلب زړه دا ځان ته قدرت یو کارخانه ده یو لوی کارخانه ده ځکه الله رب العالمین وی وفي انفسکم افلا تبصرون تاسو خپل نفس کې تاسو وجود کې زما د قدرت نخي موجود دی لکه غور وکي نو لہذا انسان چې کله د تعصب او د جهالت چشمی وګرځي صدق دل سره او اخلاص سره د الله جل شانه د قدرت نخي اولټي په خپل وجود کې لہذا د په وجود کې د الله رب العالمین د قدرت چې کم کارخانه لګیدلې دي
هر یو عضو هر یو اندام په خپل ذات کې یو کارخانه ده د الله رب کائنات هغه قدرتی لیبارټری او قدرتی هغه کیمرې او قدرتی هغه میموري سیستم یو خبره یو کار یو سیز په کلونو کلونو دیش کاله سلويخ کاله مخکې د چا خوږه خبره وي د چا ترخه خبره وي چا زړه خوشاله کړي وي چا زړه آزار کړي وي دا ټول د انسان د دماغ او شاته په میموري کې محفوظ پراته وي دغه سي په سونو زرګونو کسانو عکس دا غوي نقش دا غوي شکل او صورت هغه زموږ استادو په دې میموري کې په دې دماغ کې نقش پروت وي لہذا د قران کریم څومره سورتونه څومره آیتونه زین خلقو ته د قران کریم زیاته حصہ زین خلقو ته کمه حصہ د الله رب العالمین د طرفنا دغه پدی زړه کې پدی دماغو کې پدی میموري کې دا محفوظ کړی وي نو پدی وجود باندې چې کله موږ تاسو غور او فکر وکړو د الله تبارک وتعالى د قدرت هغه کارخانه او لوی خزانه د انسان په وجود کې په خپل باندې موجود دي نو لہذا الله تبارک وتعالى دغه خلق ته عقل مند وي چې کوم خلق پدی کې سوچ او فکر کوي لہذا کم خلق چې اکثر خاموشي اختیاري او کم خلق چې اکثر پدی ذهنی او فکری او قلبی ذکر کې مشغول وي دا خلق کامیاب او کم خلق چې هر وخت لګیاوي غږیږي خبرې کوي او هر وخت په غپو شپو کې او په خنداګانو کې مشغول وي نو دا خلق د ذکر الله نه د الله تبارک وتعالى په نسبت باندې دا خلق عقل مند نه دي د الله جل شانه د ذکر نه محروم وي او اکثر چې کم خلق کثرت سره خبرې کوي نو دا غوینه خطاګانې کثرت کوي ځکه ټول نه لوی جرم هغه د جبې دی د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې په ورځ د محشر ټول نه زیات جهنميان چې جهنم تزي د خپل د جبې غلط استعمال د وجه نه به جهنم تزي نو لہذا دغه جبه د مؤمن د پاره خلا ده بلا ده د جنت ذریعہ ګرځي د جهنم ذریعہ دغه جبه ګرځي لہذا کثرت سره د الله تبارک وتعالى د قدرتونو ذکر کول او پاغي کې غور او فکر کول دا په هغه صورت کې ممکن دی چې کله یو مسلمان ته کثرت سره خاموشي میسر وي کثرت سره چې قلبي او فکری او ذهنی طور باندې په ذکر کې مشغول وي سوچ او فکر کې مشغول وي هر وخت کې سړی مجلس کې ناس وي او غب شپي وي او خنداګانی وي او لا یعنی خبرې وي نو بیا ذکر الله ته توجه نه جوړي لہذا الله تبارک وتعالى د خپل د قدرت د توحید دلایل بیانوي او هغه خلق ته اولو الالباب او عقل مند خلق وي چې کوم خلق په هر حالت کې د الله جل شانه په قدرتونو کې دغه په صفاتو کې دغه په دې کائنات کې غور او فکر کوي وهو الذي او خاص الله اغذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړ اسمان نظمکا بالحق د حق احکار کولو د پاره و يوم يقول او اختیار لري د هغه ورځ چې او به کن شه فيكون وبشي قوله الحق وینا دغه رښتیا ده حق دی وله الملك او خاص اغلر بادشاہی دا یوم ينفخ دغه ورځ چې پوکي وهال شي فی الصور پشپلی کی عالم الغیب اغا عالم دے په هر پټ والشهادت او په ښکار باندې وهو الحکیم الخبیر او اغا حکمت والا او خبردار ذات دی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك